ډیرو عزتمندو محترمو مسلمانانو ورونو او خویندو، نن درته یو ډیره عالیشانه مجربه وظیفه او عمل محترمو ډیرې قیمتي ورځې شپې دي. د ذوالحجې میاشت روانه ده او ډیرې قیمتي ورځې شپې دي چې موږ او تاسو نه ابسې تېرې نشي. موږ د الله جل شانه په عبادت، په ذکر و اذکار او د قرآن پاک په تلاوت او نوافلو کې دا وختونه، دا غړۍ، دا ساعتونه تیر کو محترمو. نو دا ډیره قیمتي وظیفه ده او ډیره قیمتي ورځ شپې دي محترمو، چې مونږ او تاسو دا وظیفه وکړه نو الله جل شانه به زمونږ تمام حاجتونه او جایز مقاصد او خواهشات د خپل خزانو د غیبونه پوره کړي. او محترمو خصوصي زمونږ چې د کم د رزق تنګستیا ده محترمو، غربت دی، هغه به الله جل شانه د دې وظیفې په برکت سره ختم کړي محترمو. ډیرو عزتمندو محترمو چې دا وظیفه مونږ او تاسو وکړو نو الله جل شانه به زمونږ تمام مشکلات حل کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د پاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو به روغ جوړ یې، په صحت به برابر یې. الله جل شانه د دنیا او آخرت ټول خوشحالۍ نصیب کړه. محترمو دا نننۍ وظیفه دا ډېره مجربه، با برکت او طاقتوره او ناشنا وظیفه ده محترمو. د قرآن پاک د یو آیات مبارکه وظیفه ده محترمو، چې مونږه په څه قسم پریشانو تکالیف او مصیبتونو کې راګیرو، هغې دپاره ډېره برکت والا وظیفه ده محترمو. اسانه وظیفه ده، وخت پې هم دونه نه لګي، لیکن ډېره برکت والا طاقتوره وظیفه ده محترمو. ډېرې بابرکته ورځې شپې دي، لحظې دي، منټونه، ګنټې روانې دي. د ذوالحجې د میاشتې برکتي ورځ او شپې دي محترمو. په دې کې د اسلام یو په ارکانونو کې یو اهم ارکان رکن چې کم ته حج بیت الله ویل کېږي هغه ادا کېږي، او د ابراهیم علیه السلام یو سنت مبارکه چې قرباني ورته ویل کېږي هم پکې کېږي محترمو. نو چې موږ او تاسو په دې وظایفو سره خپل حاجات هم پوره کړو، دا وختونه زموږ نه عبث تیر نشي محترمو. نو راځو وظیفې طرف ته. وظیفه ډېره اسانه ده، مختصر وظیفه ده چې کله هم تاسو ته ټیم ملاو شي یو خالی کمره کې به کښېنئ، یو ځان له ځای کې به کښېنئ، یقینا په توجه سره محترمو درود پاک ووایئ. طاق عدد باندې چې څومره تاسو نه کېدی شي هغه عمره ډېر ووایئ، ډېر برکت دی پکې. نبي علیه السلام پې خوشحالېږي، الله جل شانه پې خوشحالي. بیا به د هغې نه پس محترمو د قرآن پاک یو آیات مبارکه نصر من الله وفتح قریب، نصر من الله وفتح قریب، نصر من الله وفتح قریب محترمو. دا به زړه په توجه باندې وایي چې کله تاسو دا برابر کړو یو کم او یا پیری، نو بیا به سره اخرو کې وایي نصر من الله وفتح قریب وبشر المؤمنین. دا به ورسه ووایي محترمو. بیا به درود پاک ووایي او بیا به د الله جل شانه نه ډېر په زارۍ او په مینت سره دعاګانې وغواړئ محترمو. دا وظیفه ډېره برکتي ده، په خپله هم وکړئ او نورو خویندو وروڼو سره هم د ثواب په نیت باندې شیر کړئ. السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته.